استاد ته ولې قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او د سیلابونو الرټس جاری شوي دي د حکومت له طرفه. نو په دغه سلسله کې دا وخت د دریای کابل په غاړه باندې موجود یما په عجیزۍ شب قدر کې ګورو چې دلته کې د دې خلکو څه تیارې دی. ویل کېږي دا چې په دې ځای کې نافظه د دفعه 144 خو بیا هم دلته کې په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي. دا وخت ما سره د ضیاء الرحمن بی ولاړ دی، سیاسي ورکر هم دی. د هغې نه علاوه د هریزۍ ویلفیر فاونډیشن کې ورسره ذمواري هم ده. ما سره د پولیس د چوکۍ انچارج هم ولاړ دی، زمرود صاحب. دوی سره به خبرې کوو. اول خو راته ضیاء الرحمن بی دا ووایه چې په دې ځای کې دفعه 144 هم نافظه ده. پولیس والاو له هم د دې خلکو زړه وچ او بار بار ورپسې راځي. که څوک په اوبو کې لامبي هغه هم ګرفتاروي. نو دوی ته خو نور هم ګڼ شمېر کارونه دي، لا اینډ آرډر ورته مینټین کول دي. که نه دا به دلته کې خلک راځي لامبي او بس به دوی په تاڼه کې اچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره شکریا ده کوو چې تاسو دلته راللې، او بل تاسو خبره وکړه د دفعه 144 نو په سوات کې چې کومه دغه دردناکه واقعه رالله، نو د هغې په ماسخوتن یا په سبا باندې چې کوم دی په پوره کې پیګی کې څومره چې د سیندونو سره جغت اوسېدونکي خلک یا د سیل ځایونو، نو په هغه ټولو کې هم دغه دفعه 144 لګېدلې ده په لمبا باندې. او نور باقي لکه زموږ دا کلي چې کوم دی نو دا په 2010 کې چې کوم غټ سیلاب هم راغلی، نو الحمدلله په هغه 2010 کې هم زموږ کلي بالکل نو متاثره شوي. دا کوم ټاپو کې چې موږ ولاړو دی ګراونډ کې د فوټبال کرکټ ګراونډ دی، دې ته هم دغه اوبه نه وې راختلې، نه دې هوټلو ته څه نقصان شوی نه دې ته شوی. او باقي لکه تاسو چې څنګه وویلې دا چې دفعه 144 لګېدلې ده، نو د هغه ورځې نه زمونږ متعلقه چیک پوسټ انچارج زمرود شاه صاحب چې ولاړ دي دوی او دغه رنګ چې کوم دی دوی به نفري ډېره په کار وه. د شب قدر موبایل به هم راللو، مازدیګر نه ماسخوتنه پورې به ولاړو، ریسکیو ګاډۍ به راللو 11 22 هغوی به هم ولاړو. او دوی سره الحمدلله زموږ د دې کلي د حاجزۍ خلک چې کوم دی ښه پوره کومک هم کوي. او زموږ د کلي خلک تر اخره پورې ولاړ دي، ځکه پولیس والے 24 ګنټې دلته ډیوټي نشي کولی که نه، دوی بار بار چکر راوهي ګنټه 2 ګنټې پس راځي. نو زموږ د کلي خلک هم الحمدلله دوی سره پوره کومک دغه کوي چې کوم میلمانه راځي د سیند په غاړه کې، نو هغه هم منې کوي. ضیاء الرحمن بی دا راته ووایه، تاسو وایي چې 2010 په سیلاب کې دا علاقه متاثره شوې نه ده. عام طور چې سیلاب خو ډېر غټ سیلاب و چې هغې نه له متاثره کړی، نو یو دی خو مطلب دا شو چې لکه دا بیا د علاقه د هر قسمه سیلاب نه محفوظه ده. الحمدلله دا د هر قسمه سیلاب نه محفوظه ده. خو سیند چې کوم دی یو سړي له لامبو نه ورځي او میلمه راشي هغه سیند ته ورکوشي، نه که نهر ته هم ورکوشي لامبو نه ورځي نهر به یې موړي. نو دغه کوم خلک چې دلته حاجزۍ کلي ته راځي، سیل دپاره راځي یا ګیم دپاره راځي، نو هغوی ته زموږ دغه یو پیغام دی او درخواست هم دی چې تاسو راځئ خشته لوی چمنونه دي یو طرف ته ناست اوسئ، خپل ګپ شپ لګوئ، که خوراک کوئ خو کم از کم سیند ته جوخ مه ورځئ، ځکه چې لامبو ورځي نه او هغوی ورکوشي نو چې یویسي نو بیا به انتظامیه هم بدناموي، حکومت به هم بدنامي او زموږ دا کلي به هم بدنامي. ضیاء الرحمن بی خوشحاله اوسئ. زمرود شاه صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې څنګه چل دی. السلام علیکم جی. رور مې زه د ډي پی او صاحب د احکاماتو مطابق مونږ د روزانه په بنیاد باندې دلته راځو. زمونږ ای صاحب، ډي اس پي صاحب، سیچو صاحب ټول دلته وزټ کوي. ای صاحب دلته کې چې دا کوم انټري ګیټ دی د پارک ته، دا د ادیزو دا مقام چې دی نو دا د پکنیک پوینټ هم دی. دلته کې هغه په خپله وزټ کوي. دلته یو ګیټ دی هغه هغوی سیل کړی هم دی، ای سی صاحب ډي اس پي صاحب هم دلته وزټ کوي. مونږ دلته کې موجود یو. دلته کې په لامبا باندې هر قسمه لامبا باندې پابندي ده. او دلته چې دا خلک تاسو کمینې نو دلته زیاتتر خلک د پیشاور نه راځي. دوی د دې خبرې نه خبر نه دي. ستاسو د میډیا په دغه باندې وساطت باندې زه هغوی ته خواست کوم چې دا ادیزو دا سیند چې کوم دی دا ډېر خطرناک سیند دی. تاسو دلته کې چې راشئ زمونږ ته لږه خیرې پیري وشي نو دوی بیا دلته کې راغلي او په سیند کې لامبي. دې کې مونږ مختلف اوقاتو کې اف آی آر هم کړي دي. خو ستاسو د میډیا په وساطت باندې زه د ټول پیشاور خلکو ته خاص کر او د دې علاقې خلکو ته دا خواست کوم چې دا لامبا چې ده دا ستاسو خطرناکه ده او دلته کې د دې لامبا نه تاسو پرهیز وکړئ او د دې که چېرې تاسو داسې نه کوئ نو موږ به ستاسو خلاف بیا قانوني کاروایي کوو. دلته کې 144 نافظ ده. موږ دې کې بېګا مې یو اف آی آر کړی دی او
د ډي پی او صاحب د بار وینا مطابق زمونږ دلته کې بیګا ډي سپي صاحب وزټ کړی و، سیچو صاحب وزټ کړی و، ای سي صاحب چې سار راځي هم د دې ځای وزټ کوي، چې واپس راځي هم وزټ کوي. زمونږ ډبل 1 ډبل 2 ملګري چې دي هم دلته کې موجود دي. نو ستاسو په وساطت باندې زه د پېښور خلکو ته خاص کر د خوش علاقې خلکو ته وایم چې دلته کې لامبانه پرهیز وکړي، او دا ستاسو دغه دپاره خطرناکه ده جی. ټیک ده، که هغوی پرهیز نه کوي نو بیا به قانون په حرکت کې راځي، پولیس په دوی گرفتاری کوي، دوی به تانې ته ځي، دوی خلاف په ایف آی آر کټ کیږي. نو ښه خبره دا ده چې د دفعه 144 چې د څه لپاره امپوز شوې ده هغه په لمبا باندې ده. نو لمبا دې په دې سیند کې نه پرهیز دې وشي هغې نه چې خلک نه لامبي په سیند کې. زمرود شاه صاحب ستاسو مننه کوم، خوشحاله اوسئ، او ضیاء الرحمن بھائی ستاسو مننه کوم، خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره د دې علاقې ناظم ولاړ دی، مروت خان. نو د مروت خان نه تپوس کوو چې د دوی څه تیاری دی د دې په حوالې سره. مروت خان دا راته ووایه چې دلته کې کم خلک راځي، دفعه 144 هم لګېدلې ده، بیا هم خلک راځي. بس ستاسو ډېره مننه لاول هو، او دا خو تاسو ډېر ښه سوال وکړو. دلته خو ډېر زیات خلک راځي او ډېر بې شمېره، اوس هم ډېر زیات تعداد دی دلته. نو الن کې چکر له خو دې راځي، خو مختصر ټایم دې ورکوي. او بله دا خبره ده چې د لامبا نه ډېر زیات اجتناب وکړي. د هغې وجه دا ده چې اوبه هم رازیاتې شوي دي او ډېر سیلابونه موسم هم دی او خلک یې یو مړل جي. نو بس دا راته ووایه چې د دې حجیزو نه کوم ځای کې چې مونږ ولاړ یو، چونکې دا یو پکنیک سپاټ دی، دلته کې د لرې لرې نه خلک راځي، مشهور هم دی. د دې ځای څو ګوړي دي؟ دې ځای نه خو حاضر وخت لا څوک نه دي وړي، خو مخکې تېرو کلونو کې وړي دي که نه. او جي او نو د مېلمنو ته خاص کر زموږ دا خواست دی چې راځئ نو د لامبا نه اجتناب وکړئ. نور باقي چې کوم دی چکر له راځي او جي او ټیک ده. قدرمنو کتونکو دا وخت د دریای کابل په غاړه باندې موجود یم. د سیلاب په حوالې سره تپوسونه کوو. ما سره لړم استاد ناست دی، د دلته کې د فش کاروبار دی. تپوسونه به ترې کوو چې د دوی د سیلاب په حوالې سره څه تیاری دی. دلته کې د دوی هوټل هم بالکل د سیند په غاړه باندې دی. لړم استازو د ټولو نه اول خو راته ده ووایئ چې دا خپل نوم هم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو سی نوم خیرګل دی او په لړم استاد مشهور یم. دا لړم استاد ته ولې وایي؟ دا خو جیبه دی ډېر بچپن نه دلته مونږ بس لګیو خدمتونه کوو د خلکو واوځي په خدمت باندې والد صاحب په دې مشهور کړي. نو بس دا هغه ټایم نو څه پورې لړم استاد او زه خپله چې کوم دی مامو خټ کې چرمین یم، پیپل پارټۍ سره سر تعلق ساتم او د پلار نیکه نه هلته په مامو خټ کې اوسېږو. د سونو کالو نه په غور نیکه باندې دلته پاتې کېږو. پخوا اصل کې جي پخوا اوبه ډېره زیاته وه او تقریبا دا 15-16 کاله کېږي چې اوبه بیخي ختمه شوې، ولې بره اور یې نشته دی. نو سیلابونه کم طرفه راشي. دا په سوات باندې چې راځي دا عجیبه یو قهر راشي او دا تندري سیلابي دغه راشي یا تندر ولوېږي، نو هلته اور وي هغې د وجې هغه سیلابونه راشي. بل د 18 کاله کېږي 2002 نه دې خوا جي د خوا چې کوم د سیلاب نه یې راغلی. لړم استاد دا راته ووایي چې چونکې ستاسو د فش کاروبار دی او دا ځای چې دی نو بالکل د سیند په غاړه باندې دی، عام طور خلک داسې ځای خوښوي، نو همې ظاهره خبره ده ستاسو ځای ته به خلک ډېر راځي. نو بیا څه تاسو د هغوی لپاره څه کوئ؟ دا خو خلک دي اکثر اوبو ته بیا کوزیږي یا نو هغې دپاره تاسو څه حفاظتي اقدامات کوئ؟ سره موږ دلته خپل هلکان ودرولي او موږ دلته کې چې کوم د خپل ښکاریان یو که نه د میانو ښکار ماره موږ سره دلته خپل توپان کشتۍ موږ سره خپلې وي. لا اول موږ دلته میلمه پرېږدو نه لامبا ته، ولې چې موږ ته مشرانو ویلي چې یاره دا سیند خوني دی، نو دا بالکل میلمه مني نه. او دلته دا وګوره دا ګریلونه موږ لګولي دي، دلته باقاعده موږ لیکل کړي چې مثال خبره دلته کې ممنوع د لامبا. دلته وګوره په ټوله غاړه باندې اثره پورې وګوره ما سره بلته یو کس د لامبا والا ني، موږ خپل هم نه لامبو، ولې دا خارښتي اوبه دي او خیالي ته خلک اوبو له ځي او دا زموږ عدیزو ته ځکه نه راځي، دا اوبه خړې دي، دا اوبه خړې نو چې په دې کې ولامبي نو بیا باندې وروسته خارښتونه لګي، نو چې کوم سړی یو ځل ولامبي بیا پکې دوباره نه لامبي. او بل دلته موږ میلمه خصوصي بند کړی چې وروره دلته به هوا ته کښېنه خو لکه اوبو ته به نه ورکوزېږي. او جي او خپله چې موږ د دې ځای د سیکورټي ډېر خیال ساتو.